د پی ایس ایل 2024 چیمپئن اسلام آباد یونایټډ خو ملتان سلطان کپتان رضوان د پاره هارد لک ځکه محمد رضوان ټیم چې کوم دی ملتان سلطان سلور ځله په مخه د پی ایس ایل فائنل لره ووتو سلور ځله کې صرف یو ځل ملتان سلطان په 2021 کې د پی ایس ایل فائنل ګټلې په 2022 کې هم د لاهور کلندر نه پی ایس ایل فائنل بایلو په 23 کې هم د لاهور کلندر نه پی ایس ایل فائنل بایلو په 24 کې اوس د اسلام آباد یونایټډ نه بایلو په دې باندې هم ډیټیل سره خبره کوو خو بل په پرون چې کوم فائنل میچ شوی دی پای کې درې داسې خبرې شوې دي چې په هغې باندې ډسکشن کول ډېر زیات ضروري ټول نه پیله خړومبنۍ تاسو له په سکرین باندې دا کم تصویر ښکاري اسلام آباد یونایټډ د میچ ګټلو نه پس د فلسطین دا جنډه په ګراونډ کې لهراو کړې ده نو دا یو ایډیټډ پکچر د ریل دی ما له په فیسبوک باندې مخې له راو چې که چېرې دا اسلام آباد یونایټډ په حقیقت کې کړي وي نو دا یو ښه اقدام یې کړی دی موږ له دې مطلب ستاینه پکار ده او که چېرې دا ایډیټډ پکچر وي ځکه دا سین چې کوم دی ما نه دی کتلی څه ټایم چې دی دا سلیبریشن بس ما نور میچونه کتو ځکه د ما په محمد رضوان باندې ډېره خفه شو چې تقریبا دا څلورم ځل دی چې دی فائنل ته راوځي څلور ځله کې صرف د یو ځل فائنل ګټلی دی نو ما د اسلام آباد یونایټډ دا سلیبریشن ونه کتو نو که چېرې دا په حقیقت کې دی داسې کړي نو بیا موږ له دی دغه مطلب خامخا څه ناڅه خبرې کول پې پکار دي ښه کار یې کړی اسلام آباد یونایټډ او که چېرې ایډیټډ پکچر وي نو تاسو را سره خپل رای په کمنټ کې ضرور شریک کړئ یو خو دا بله مین اهم پوینټ پرون په میچ کې اماد وسیم په ډریسنګ روم کې سګرټ څکلو تاسو له په سکرین باندې د تصویر هم ښکاري مطلب په ډریسنګ روم کې یو کلاړي یو سپورټسمین چې هغه داسې کولیام خو له خیر نه وایو په ډریسنګ روم کې سګرټ بیا کیمرا کې اچ کوي نو دا یو سپورټسمین سره یو کلاړي سره ښه نه ښکاري مطلب کلاړیان کوي نشه داسې پښتانه کلاړیان چې نسوار کوي لکه شاهد افریدي شو عمر ګل شو دی به نسوار اچولو خو تر اوسه په کیمرا باندې چا نه دي ګیر کړي حیدر علي چې کوم دی د خپله هم لکه نه دي ویل پکار داسې په ویډیو کې لکه ماته نه دي پکار چې زه انډیویجولي کلاړي یادوم چې فلانې دا نشه کوي فلانې دا نشه کوي خو لکه کلاړیان ډېر داسې دي چې څه ناسه نشه کوي خو تر اوسه پورې کیمرا باندې نه دي راغلي اماد وسیم سګرټ څکلو باندې په کیمرا باندې راغو اوس کیدای شي پاکستان سوپر لیګ چې کوم پی ایس ایل چې کوم منیجمنټ دی کیدای شي په ده باندې څه فاین هم ولګوي یا راتلونکي پی ایس ایل کې څه میچونو باندې په ده باندې بندیز هم ولګوي بین یې هم کړي او په کار هم ده لکه نه دي کول په کار داسې او سکی کې لډن څنګه تاسو له موي بن سټوک چې تاسو له یاد شي د نیوزیلند او د انګلند چې کله فائنل او هغه او ډی آی ورلد کپ کې بن سټوک چې هغه فائنل د انګلند د پاره غټلو نو بیا په یو انټرویو کې بن سټوک خپل هم ویلو چې دغه میچ نه مخکې د خپل بیټینګ نه مخکې ما سیګریټ هم څکلو د خپل ټینشن کمولو د پاره هغه ټایم ډیر زیات ټینشن مطلب هغه ټایم ډیر زیات پریشر کوم د خپل پریشر کمولو په وجه باندې ما هغه ټایم سیګریټ هم څکلو دا هغه په انټرویو کې ویلو خو مطلب کیمرې مخې له خو نور راغلی په کیمرا کې خو هغه نو ګیره شوی اماد وسیم چې کوم دی کیمرې مخې له سیګریټ نه زبردست کوشو باسي بیا ښه ورله پته ولګېده چې څه په کیمرا راغم او بیا د خولې نه هغه لوخړه هم راویښ کړه نو نه کول پکار بل دریم چې کوم په دغه میچ کې کومه درېیمه غټه خبره شوې ده هونین شاه چې کله د میچ ویننګ شاټ والو نو هغه ایموشنل هم شو چې کله خپل سلیبریشن وکړو نو بیا ګراونډ کې جړلي هم دی ځکه خپله مور ورله وریاده شوی انسان چې هر څومره کامیاب شي هر څومره په ده باندې چې کله د خوشحالۍ موقع راشي او کله د خفګان موقع پې راشي نو خامخا خپله مور خپل خواږه خلک ورله یادېږي نو هونین شاه هم دغه ځای کې ایموشنل شوی هم دی او بیا شاداب خان ځان له راجوح کو نسیم شاه هم ورغو بل رور هم ورغو اسلام آباد یونایټډ په قسمت باندې دا ګیم وګټلو که تاسو په تروډ پی ایس ایل کې کتلی وي نو ملتان سلطان ډېر زبردست گیم کولو په هر میچ کې د هغې چې کوم مین کلاډیانو هغه ونه چلېدی او محمد رضوان بیټینګ لاین اپ کې چینجز وکړل مطلب ډیوډ ویلی پسې په ون ډاون پوزیشن باندې راویښ کړو چونکې نو پکار خو هغه ځینه هم د هغې بیټینګ چې کوم دی فلاپ شو او د هغې چې کوم مین بدران وایي داسې ښکلی امپریسیو بالینګ ونه کړو سام امیر چې په ټول پی ایس ایل کې د ملتان سلطان لپاره ښه بالینګ کړی او په فاینل میچ کې هغه ټولو نه ایکسپینسیو پرېوتو چې په 3 اوورونو کې هغه 36 رنزونه ورکړو نو خیر د ملتان سلطان لپاره هارد لک اور د پی ایس ایل حوالې سره سره هم خبرې ما وې تاسو سره شریک د ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریک کړئ والسلام